أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیت کې وفرمایل ولا تکتم الشهاده ومن یکتمها فإنه آثم قلبه. ای خلقو ګواهي مه پټوئ، څوک چې ګواهي پټه کړي نو یقینا د زړه ګناهګار دی. نو اوس دې آیت کې فرمایي چې الله پاک د ټولو خبرو حساب کتاب کوي، هغه خبرې چې هغه په زړه کې موجود وي انسان هغه خبرې چې دی ښکاره کوي. نو په دې ټولو باندې الله رب العالمین حساب کتاب کوي. نو بیا عذاب ورکول او عذاب نه ورکول دا د الله کار دی. دا لازمي نه ده چې حساب کتاب ورسره وکړي نو بیا د عذاب له هم ورکړي، ځکه حساب کتاب چې کوم دی هغه په دوه قسمه دی. یو هسې د هغه انسان ګناهونه په هغه باندې پیش کول دي، یو د هغه نه دا تپوس دی چې دا ګناه دې ولې کړی دی، مناقشه ده عرض او مناقشه. نو په دې کې فرق دی. نو چې دغسې تپوس وکړي دا دې ولې کړی نو دا سخت حساب دی. نو دې آیت کې وایي چې د الله دپاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي، هغه څه چې په ځمکه کې دي. که تاسو ښکاره کوئ هغه خبرې چې ستاسو په زړه کې دي او که تاسو پټوئ هغې لره خبرې دي یا اعمال دي، نو حساب به کوي الله پاک د تاسو سره په هغې باندې. نو بخښنه کوي الله پاک چاته چې وغواړي، عذاب ورکوي چاته چې وغواړي. الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. کله چې دا آیت نازل شو نو صحابه کرامو سره غم پیدا شو. نبي علیه السلام پسې لاړل او د زنګونانو باندې ورته کېناسته ده او وی فرمایل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم تر اوسه هغه اعمال هغه احکام نازلېدل په قرآن کې چې د هغې طاقت زمونږ وو، لکه مونځ او روژه او صدقه او جهاد وغیره. اوس هغه احکامات نازلېږي چې د هغې طاقت زمونږ نشته، ځکه په دې آیت کې الله فرمایي چې تاسو چې ستاسو په زړه کې چې څه دي هغه که تاسو ښکاره کوئ او که پټوئ نو د هغې به الله پاک د تاسو سره حساب کتاب کوي. نو زمونږ په زړه کې خو ډېرې خبرې راځي، داسې وسوسې چې هغه په زړه کې راځي. نو د دې چې الله پاک موږ سره حساب کتاب وکړي نو موږ خو غرق شو، تباه شو. نبي علیه السلام هغو ته وفرمایل چې تاسو د هغه مخکنو خلقو اهل کتابو په شانتې دا وایئ چې سمعنا وعصینا، موږ خبره اورېدل ده موږ نافرماني کړې ده، بلکې دا ووایئ چې سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. نو دغه صحابه کرام په یو آواز باندې دغه الفاظ ووایي چې سمعنا یا الله موږ خبره اورېدل ده ستا، واطعنا موږ ستا د امر اطاعت کړی دی موږ امنو، غفرانک نطلب غفرانک موږ ستا بخښنه غواړو ای زموږ ربه، والیک المصیر او تا ته واپسي ده. دغه الفاظ د الله پاک خوښ شو او دا یې په قرآن کې نازل کړل. صحابه کرامو د خولې نه ووتل او دا آیت چې دی دا بیا وروسته نازل شوی دی. وقالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. نو دا الفاظ نازل شول او قرآن کې تر قیامته پورې دا لوستلی کېږي. او دوی چې کوم سوال کړی نو د هغې جواب یې ورله ورکړو چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو د بعضو مفسرینو په نسبت باندې دا مخکې آیت چې دی دا منسوخ دی او د هغې لپاره ناسخ دا لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا آیت دی چې الله پاک تکلیف نه مکلف کوي الله پاک یو نفس مګر په اندازه د وس او د طاقت د هغه څومره د هغه طاقت دی وس دی د هغې مطابقه تکلیف پرې راولي او د هغې نه زیات نه. نو تکلیف ما لا یطاق نشته. ګورئ تاسو وایئ چې زموږ په زړه کې ډېرې خبرې راځي، صحابه کرامو ته وایي داسې وسوسې زموږ په زړونو کې تېرېږي، نو د هغې چې موږ سره حساب کتاب کېږي نو بیا خو موږ تباه شو غرق شو. نو الله رب العالمین ورته جواب ورکړو چې الله پاک ستاسو په هغه خبره باندې نه مکلف کوي چې د هغې ستاسو طاقت نه وي. د کومې خبرې چې ستاسو طاقت وي په هغې باندې تاسو مکلف یې،
د کومې خبرې ستاسو طاقت نشته بې اختیاره بې ارادې په زړه کې څه وسوسې راځي خیالات راځي نو په هغې باندې تاسو مکلف نه یې هغې د الله پاک تاسو له سزا نه درکوي داسې صحابه کرامو ویلي هم وو نبي علیه السلام ته چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ په زړه کې داسې خیالات راځي چې هغه موږ دا خوښو چې موږ هغه ښکاره نه کړو چاته بیان نه کړو د هغې په ځای موږ دا خوښو چې موږ ښکاره شو وسوځو ښکاره شو لکه مثلا د انسان په زړه کې دا خیال راشي چې دا الله رب العالمین خو دا ټول کائنات پیدا کړي دي خو دا الله پاک چا پیدا کړ دی دا یو خیال د سړي په ذهن کې راغی په غیر اختیاري طور دا خیال راغی نبي علیه السلام ورته وفرمایل دغسې خیالات ستاسو په زړه کې راځي نو صحابه کرامو وی او وی ذلک صریح الایمان دا ښکاره ایمان دی نبي علیه السلام وایي چې دغسې خیالات ستاسو په زړه کې راځي نو دې ته ښکاره ایمان ویل دی نو دا تکلیف ما لا یطاق په هغه شي باندې مکلف کول انسان لره چې د هغې د هغه طاقت نه وي دا په دوه قسمه دی یو بالکل چې هغه کار کولی نه شي لکه یو سړی ړوند دی ړونه هغه ته وایي چې دا فلانی سړی چې دی په هغه لارې باندې روان دی دا ماته وښیه نو هغه خو ویني نو تا ته یې څه وښیي یا یو سړی شل دی هغه ته وایي چې ته منډه ووهه شل ګوډ دی یا خپې نشتي هغه ته وایي چې دا ته منډه وهه نو الله پاک دغه شانتې احکامات په انسانانو باندې نه نازلوي چې د هغو طاقت نه وي د هغو د وسه نه وي او وایي تاسو کوئ دغسې او بل هغه دی چې هغه کولی شي خو ګران یو کار د کولو وي خو هغه ګران نو هغه هم الله پاک په هغې کې نرمي کوي مخکنو قومونو باندې چې کوم دی هغه داسې احکامات نازل شوي چې هغو کولی شو خو ګران وپې لکه مثلا چې هغو به توبه ویستله نو یو بل به قتلوله یا یو جامه به یې پلیته شوه چېرته نو د انځلو په ځای باندې به هغه کټ کوله داسې سخت احکامات زکات چې و هغه څلورمه حصه د ماله یو سړي سره چې کوم دی هغه 300,000 روپۍ وي نو په هغې کې به څلورمه حصه 10,000 روپۍ راځي هغه به یې ورکولې اوس خو صرف چې کوم دی په 400,000 کې 1,000 روپۍ زکات دی هغو به 10,000 روپۍ پکې ورکولې مثلا دغسې ډېر احکامات داسې وو چې هغه په هغو باندې ګران وو الله پاک تخفیف راوسته په دې امت باندې هغه خبرې اسانې کړې نو چې دا آیت نازل کړ نو دا ناسخ شو د هغه مخکني دپاره او بعضې وایي چې نه دا همدې کې منسوخ او ناسخ نشته خو هغه مخکې آیت چې کوم دی هغه مجمل و په هغې کې اجبار و تفصیل پکې نه و دې وروستو لا یکلف الله نفسا الا وسعها دې آیت د هغې تفصیل وکړو چې الله پاک مخکې آیات کې وایي چې ستاسو په زړه کې چې کومې خبرې دي که هغه تاسو ښکاره کوئ او که پټوئ په هغې الله پاک تاسو سره حساب کتاب کوي نو دې وروستو آیات کې وایي چې ګوره هغه احکامات الله پاک په هغه احکاماتو باندې یو نفس الله پاک نه مکلف کوي چې د هغه طاقت نه وي نو که غیر اختیاري خیالات ستاسو په زړه کې راشي نو تاسو معاف کړئ دې نه یریږئ مه دا شو نو لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله دپاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي وان تبدو ما فی انفسکم هغه څه او که چېرته تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټوئ هغې لره یحاسبکم به الله نو الله پاک به حساب کوي د تاسو سره په هغې باندې فیغفر لمن یشاء نو بخښنه کوي الله پاک چاته چې وغواړي ویعذب من یشاء عذاب ورکوي چاته چې وغواړي حساب کتاب کول خو ځان نه خبره ده او عذاب ورکول دا جدا خبره ده هره خبره چې په زړه کې راشي د هغې الله پاک حساب کتاب وکړي خو دې سره دا لازمي نه ده چې عذاب پرې هم ورکړي داسې په ورځ د قیامت چې کوم دی هغه الله پاک به یو بنده راوغواړي هغه ته به یاد کړي چې تا په فلاني موقع دا ګناه کړی او دا دې کړی او دا دې کړی احادیث کې داسې راځي چې الله پاک به پرې د دې خپلو لاسونو د دې وزرو د لاندې کې نږدې به کړي ځان ته دا انسان دا د متشابهاتو نه دغه حدیثه چې څنګه د الله د شان سره مناسب دی هغه نو بیا به ورته ووایي چې دا ګناه دې کړی هغه به اقرار وکړي بیا به وایي چې زه په دنیا کې ما په تا باندې پرده اچولې وه او ته مې نه وي شرمولی اوس مې هم وبخلې او تا زه نه شرموم دوزخ ته به نه ځي جنت ته به ځي د دې باوجود به د دغه ګناهونو باوجود به بیا جنت ته ولیږي حساب کتاب به ورسره کوي خو عذاب به ورته نه ورکوي نو دا دلته هم دغسې ده
چې په زړه کې څه دي ستاسو خبرې نو هغې باندې به حساب کتاب وکړي نو چاته بخښنه کوي چاله عذاب ورکوي دا د الله خوښه ده ځکه هغه قادري مطلق دی که یو بېګناه سړي له هغه عذاب ورکوي نو څوک تپوس نشي کولی که ګناهګار سړی هغه جنت ته بوځي نو څوک تپوس کولی شي والله على كل شيء قدير الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا آخري دوه آیاتونه چې دي دا ډېر اهم دي او د دې ډېر فضایل په احادیثو کې راغلي دي نبي علیه السلام فرمایي چې د عرش د لاندې د خزانو نه ماته دا میلاو شوي دي او علي رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی چې څه نه څه عقل په هغه کې نو هغه له دا پکار دي چې په خپله او په خپلو بچو باندې دا آیتونه د آخري دوه آیتونه یاد کړي او آیت الکرسي او هسې دې نه وده کېږي تر څو پورې چې دا آیتونه لوستلي نه وي او په دې کې حفاظت دی څوک چې دا لولي حدیث کې راځي چې دا آیتونه سهار او ماښام لولي نو دا د هغه لپاره کافي دي او بل حدیث کې راځي چې دا د سورت بقرې آخري آیتونه څوک لولي نو په هغه باندې شیطان اثر نه کوي پیریان پې اثر نه کوي او سحر او جادو به پې اثر نه کوي او علماو لیکل دي مفسرینو چې درې خبرې داسې دي چې نبي علیه السلام ته هغه بغیر د واسطې د جبرئیل السلام نه ملاو شوي دي جبرئیل السلام په واسطه نه بلکې براه راست الله پاک نبي علیه السلام له ورکړي دي یو د معراج په شپه نبي علیه السلام ته د 500 منځونو په ځای باندې 15 منځونه دا جبرئیل علیه السلام هلته بره نه و نبي علیه السلام په خپله تللی دی او راغلی دی موسی علیه السلام لیږل دی چې دا زیات دي کم کا زیات دي کم کا نو 15 له یې راوستي دي او بیا الله پاک وفرمایل چې دغه 15 منځونه دي او ثواب به یې 50 وي نو دا براه راست ډایرکټ چې کوم دی هغه نبي علیه السلام ته ملاو شوي دي او دویم دا آخري دوه آیتونه چې دي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه د دې نه راواخله فانصرنا علی القوم الکافرین د دې پورې دا هم نبي علیه السلام ته براه راست ملاو شوي دي دغه معراج په شپه باندې جبرئیل السلام پکې واسطه نه ده الله پاک د عرش د لاندې نه چې کوم دی ده له ورکړي دي نبي علیه السلام له او دریم چې دی هغه دا چې الله پاک نبي علیه السلام ته فرمایلي دي چې ستا په امت کې هر څوک چې وي او چې هغه د الله پاک سره شریک نه جوړ کړی او الله پاک یو منلی نو هغه به زه جنت ته داخلوم دا خبره هم د جبرئیل السلام د واسطې نه بغیره نبي علیه السلام ته ملاو شوې ده نو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون ایمان راوړل د پیغمبر په هغه څه باندې چې نازل شوي دي ده ته من ربه د طرفه د رب د ده نه والمؤمنون ایمان راوړل د مؤمنانو ټولو كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله هر یو چې کوم دی د دوی نه د پیغمبر او د مؤمنانو نه ایمان راوړل په الله باندې د الله په فرشتو باندې د الله په کتابونو باندې د الله په رسولانو باندې لا نفرق بین احد من رسله یقولون پکې پلټه یقولون دوای لا نفرق بین احد من رسله منګه جدایي نه راولو په مابین د یو کس پیغمبرانو کې ټول پیغمبران موږ یو شانتي بنو چې دا الله پاک را لېږلي دي د الله د مخلوق د هدایت دپاره او ټول چې کوم دی هغه د الله پاکه غوره مخلوق دی پیغمبرانه او بعضو له کتابونه ورکړي دي رسولان دي او بعضې چې کوم دی هغه د زړو کتابونو باندې عمل کوي او امت ته هغه زوړ دین چې کوم دی هغه رسوي لکه موسی علیه السلام له کتاب ورکړی او هارون علیه السلام له کتاب نه ورکړی هارون علیه السلام هم د دغه کتاب پادشاه کوو کوم چې موسی علیه السلام ته ملاو شوی تورات مثلا نو لکه څنګه چې موږ په خپل پیغمبر باندې ایمان لرو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شانتې په ټولو پیغمبرانو موږ ایمان لرو هر څو چې دي تعداد کې هغه اختلاف دی بعضې وایي چې 1,40,000 زیات و کم پیغمبران دي بعضې وایي چې 2,40,000 زیات و کم دي او بعضې وایي چې 8,000 پیغمبران دي هر څو چې الله پاک را لېږل دي او هر ځای ته چې را لېږل دي که دلته راغل دي او که د عربو په ځمکه باندې دي آدم علیه السلام چې راکوز شوی دی هغه په دې ایشیا ته راکوز شوی دی وایي سرندیب هلته راکوز شوی دی هلته هغه غر باندې اوس هم آدم علیه السلام د خپو هغه نښې موجود دي او د هندوستان نه چې کوم دی 40 پیاده حجونه کړي دي حجونه لیدل دی نو اولنی پیغمبر خو دلته راغلی دی ایشیا ته او بیا کېدای شي پاکستان او دلته هم راغلي دا خو ډېر وخت تېروتی دی په دې کې به پیغمبران تلي راغلي ځکه لکل قوم هاد د هر قوم دپاره چې کوم دی هغه الله پاک یو هادي هغه لېږل دی نو هر څو چې دي هر ځای ته چې دی ګری شوي دي په هغې به موږ ایمان راوړو بلا تفریقه
دا به نه وایو چې موږ دا منو او دغه نه منو، لکه څنګه چې یهود وایي چې موږ موسی علیه السلام منو نور نه منو، او نصارا وایي چې موږ عیسی علیه السلام منو موږ دا نور نه منو. موږ وایو دا موږ ټول منو، خو دا آخري پیغمبر چې دی د دین ناسخ دی د مخکنو ټولو دینونو لپاره، او دا خاتم الانبیا دی. په ده باندې د نبوت سلسله بنده شوې ده، نور پیغمبران نه راځي، هغه شته به منو، خو لکه دین به هم دغه دین ده. او که آخر کې بل څوک راشي، بل پیغمبر هم راشي لکه عیسی علیه السلام چې د اسمان نه راکوشي، نو هم په دې دین باندې به عمل کوي. خپل څه دین او شریعت دا به ورسره نه وي. وقالو سمعنا واطعنا، او دو وایي چې موږ خبره اورېدل ده، واطعنا موږ خبره منلې ده. یا الله موږ ستا خبره اورو، یوازې اورېدل نه دي بلکې منل دي، دا اورېدل د منلو دي. واطعنا موږ ستا خبره منو. غفرانک باندې نطلب غفرانک، موږ ستا بخښنه طلب کوو غواړو. ربنا زموږ ربه والیک المصیر، خاص تا ته واپسي ده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه مکلف کوي الله پاک یو نفس مګر په اندازه د وس او د طاقت د هغه. لها ما کسبت، د ده دپاره جزا د هغه عمل ده چې ده کړی دی. وعلیها ما اکتسبت، او په دې نفس باندې هغه سزا د هغه عمل ده چې ده کړی وي. کوم عمل چې ده کړی ده او بد عمل یې، نو هغه بد عمل سزا ده پې، او که ښه عمل یې کړی د هغې دپاره د ده بدله ده. ربنا لا تؤاخذنا، ای زموږ ربه موږ منه سي. دا تعلیم د دعا دی چې دې مخلوق ته الله پاک وایي چې تاسو دعاګانې غواړئ، داسې دعاګانې غواړئ. قولو پکې پټ دی، قولو ربنا لا تؤاخذنا، ووایه تاسو ای خلقو ای زموږ ربه موږ منه سي. ان نسینا، که چېرته هیر شي زموږ نه، او اخطأنا یا موږ غلط شو. هیر جدا شی دی، او غلطي چې کوم ده خطا کېدل هغه جدا شی دی. یو سړی چې کوم دی هغه گزار کوي په ټوپک او تماچا او په دې باندې، او مقصد د ده دا چې زه یو کافر ولمه، هغه ګولۍ لاړه شي هغه په مسلمان باندې ولګي، دی په دې کار کې خطا شو. او هیر چې کوم دی هغه خو ترک د فعل دی، یو کار چې هغه پاتې شي د ذهن هغې ته ودرسي. نو دا جدا جدا دي. نو که زموږ نه یو خبره په هیره باندې پاتې شي ونه کړو، نو دا راته هم معاف کړي. او که په غلطۍ باندې یو کار وکړو، غلطۍ باندې هغه کار ټیک نه وي، نو دا راته هم معاف کړي. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ای زموږ ربه موږ ولا تحمل علينا، او مه بار کوئ په موږ باندې اسرا بوج كما حملته على الذين من قبلنا، لکه څنګه چې تا بار کړی په هغه کسانو باندې چې زموږ نه مخکې وو. لکه مخکې د هغې دپاره ما مثالونه تاسو ته وویل چې هغه امت باندې سختي وه، بني اسرائیلو باندې چې د هغو جامه بغیر د کټ کولو نه نه پاکېده په اوبو باندې، او د هغو توبه په قتل سره وه. د هغو زکات چې کوم دی هغه څلورمه حصه وغیره. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ای زموږ ربه موږ مه بار کوئ په موږ باندې هغه شی چې د هغې طاقت نه وي زموږ دپاره په هغې. واعف عنا، او معافي وکړي موږ ته. واغفر لنا، او بخښنه وکړي موږ ته. وارحمنا، او موږ ته او په موږ باندې رحم وکړي. په دنیا کې چې کوم دی هغه موږ ته معاف کړي ګناهونه، په قبر کې مغفرت نصیب کړي، دا پټ کړي په موږ باندې پرده واچوي. غفران اصل کې مغفرت پردې اچول ویل کېږي. وارحمنا، او په آخرت کې په موږ رحم وکړي، موږ پاک صاف د دې قبر نه پورته کړي او جنت ته داخل کړي. انت مولانا، ته زموږ مولا یې، ته زموږ مددګار یې. فانصرنا، نو امداد وکړي زموږ علی القوم الکافرین، په قوم کافر باندې. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله دپاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي، هغه څه چې په ځمکه کې دي. او که تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي، یا پټوئ هغې لره، نو حساب به وکړي تاسو سره په دې باندې الله پاک، وبخښي چاته چې وغواړي، عذاب ورکوي چاته چې وغواړي. الله پاک په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ایمان راوړی دی پیغمبر په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی ده ته د رب د طرف نه، او مسلمانانو ټولو کل آمن بالله، هر یو ایمان راوړل په الله، په فرشتو د هغه، په کتابونو د هغه، په پیغمبرانو د هغه باندې. لا نفرق بین احد من رسله، دو وایي چې موږ جدایي نه راولو په مابین د یو کس د پیغمبرانو د هغه کې، او دو وایي چې موږ خبره اورېدل ده، موږ خبره منلې ده. ای الله موږ ستا نه ستا بخښنه غواړو او تا ته واپسي ده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه مکلف کوي الله پاک یو نفس مګر په اندازه د طاقت د هغه. لها ما کسبت، د ده دپاره بدله د هغه عمل ده چې ده کړی دی. وعلیها ما اکتسبت، په ده باندې سزا د هغه عمل ده چې ده کړی دی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا،
ای زمونږ ربه موږ مناسې کې چې ته هیر شي زمونږ نه یا موږ غلط شو ربنا ولا تحمل علينا اسرا ای زمونږ ربه او مه بار کړی په موږ باندې یو بوج لکه څنګه چې تا بار کړی و هغه په هغه کسانو باندې چې زموږ نه مخکې تېر شوي دي ای زموږ ربه موږ مه بار کوې په موږ باندې هغه حکم چې د هغې طاقت نه وي زموږ دپاره په هغې واعف عنا او معافي وکړي موږ ته او بخښنه وکړي موږ ته رحم وکړي په موږ باندې ته زموږ مولا او مددګار یې نو ته زموږ امداد وکړي په خلاف د قوم کافر باندې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا صلى الله عليه وسلم